یو انګریز کتاب لیکلی نو په هغې کې 100 هغه کسان راجمع کړي دي چې د هغه په نظر کې هغه لوی خلک وو داسې 100 کسانو نومونه یې پکې لیکلي نو بیا چې کله د هغې رونمایي کېدله او هر مذهب والا پکې موجود و چې کله کتاب پیش کړو په هغې کې اولنی نوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لیکلی او دا کتاب لیکلی یو عیسائی دی نو خلک ته خفه شو د عیسایانو چې کم پادریانو هغه خفه شو د یهودیانو چې کم علما او هغې خفه شو پکار ده چې تا نوم دلته د موسی علیه السلام لیکلی وی پکار ده چې تا نوم دلته د عیسی علیه السلام لیکلی وی د بل چا دې لیکلی وی خو دا نوم به دې نه لیکلی هغه ورته یې داسې چل دی چې ما د دې ټولو سیرت مطالعه کړی دی خو چې د نبی علیہ السلام مبارک د محمد رسول الله سیرت مې وکړه نو دا اول هغه ځای ته لاړم چې د یتیم سره د سره ویره ځکه دا بعضې انګریزان په سوشل کارونو ډېر خوشحالي نو ما اول دا روانول چې یاره دا ټول سیرت یې نه ګورم صرف دا ګورم معاشره کې ټولو کې کمزوري څوک هغه یتیمې چې د پلار نه د ده څوک د تپوس نه الا ماشاء الله داسې د څوک چې یتیم به خلک به تپوس نو ما وکتل چې د یتیم سره سره ویره نو ما ولیدل چې د دوی په سیرت کې لیکلی دی چې دا نبی علیہ السلام مبارک د اختر مانځه ته روان دی او صحابه کرام هغه سره انتظار کوي په عیدګاه کې او دی روان دی د اختر مانځه تشریف وړي نو یې څه ماشومان یې ولیدل چې هغې لوبې کولې ټیکان او بلوري کول د اختر ورځ وه یو ماشوم پکې غاړې ته ناست دی خفرې نو نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل بچیه ته ولې دې سره لوبې نه کوې ته ولې غوزان نه رغړې ټیکان نه رغړې هغه ورته وایي چې زه یتیم یم جامې م ګډوډې دي نبی علیہ السلام مبارک د هغه ځای نه د اختر مانځه ته ولاړ دی هغه ماشوم یې راواغېسته هغې کور ته بوته بیبي عایشې ته نبی علیہ السلام مبارک فرمایل دا ماشوم تیار کا هغه تیار کا کپڑے ورته واچولې هغه ولامبو هغه ته سر کې تیل ولګول سرګو کې ورته رانجو لګول خوشبوئی ورته ولګوله پیزارې ورته په خپو کو جامې او کله چې بالکل تیار شو عایشه رضی الله تعالی مبارک ورته فرمایي وی هغه ماشوم یتیم چې هغه تیار دی نبی علیہ السلام مبارک راغی ډېر عجیبه خبره ورته ارشاد فرمایله وی تا ما ته هلته وی د لوبو په هغې ځای کې چې زه یتیم یم نو نن نه بعد دا مه وایه زه محمد رسول الله ستا پلار یم او دا بیبي عایشه چې ده دا ستا مور ده او بیا ورته نبی علیہ السلام مبارک د دې نه عجیبه خبره وفرمایله نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي بچیه ته پلار سره چېرته د اختر مانځله تلې وی او یا رسول الله زما پلار چې جم دی زه بیا اختر مانځله بوتلم نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل چې کله به ته خپل پلار بوتلې دا راته ووایه د ګوتې نه به یې نیولې که اوږې ته به یې خېجولې پخوا به د پلارانو دا بچي په دې لاره په اوږو بوتله اوس یې بیخي سر ته خېجولې دي خو بل شان یې خېجولې اوس یې راکوزولې نه شا به یې لږ بوتلو نه به راکوشي اوس یې داسې سر ته خېجولې چې هغه نه د راکوزېدو دي او نه بره ختي شي په مینځ کې بانډه دي نو ته به پلار څنګه بوتلې هغه ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به پلار خپلې اوږې ته خېژولم د دواړو جهانو سردار سرور کونین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک خپلې مبارکې اوږې چې په هغې باندې مهر نبوت دی هغه ماشوم ته کېناسته هغه ماشوم یې په اوږه کو هغه عیدګاه ته بوت نو ما چې کله دا وکتل او بیا مې بله واقع وکته چې یو سړی د خپل زوی راغستی په غټه لار کې ښکلی مینه محبت ورسره کوي نبي علیہ السلام مبارک په هغې لار تېر شه او ورته یې وویې چې دا زوی سره دا مینه محبت دا ښه خبره ده خو دا داسې په عامه لار کې مه کوه ځکه هغه وخت کې شهداو یتیمانان ډېرو هسې نه چې یو یتیم د وویني او هغه خفه شي او هغه ته خپل پلار ور یاد شي هغه انګریز وایي چې د چا سره د یتیم د زړه دومره غم دی چې په دغه لاره لا یتیم راغلی نه دی تېر شوی نه دی د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي هسې نه په دې لار باندې یتیم راشي او دی ویني او دا یتیم خفه شي نو هغه انګریز دا خبره کوي چې زه مجبوره شوم ما دا ومنله چې داسې عظیمه هستي
دا د ځمکې په مخ نه مخکې راغلی نه به بیا راشي نو ځکه مې د نوم په اول کې ولیکه مونږ زما عزتمندو د نبی علیہ السلام مبارک امتیانو نو مونږ د نبی علیہ السلام مبارک سیرت هغه اپناو کو